اول به دا خبره کو چې سفر ته سفر ولې وای بیا به هغه عقاید ذکر کو سفر دا په لغت کې خالی کېدل ته ویل کېږي ډېر معنی دی یو معنی دا د خالی کېدل دا صفر هم د سفر نه دی صفر څه ته ویل خالی وي کنه ایک سره دو تین دا ټول انسی دي صفر خالی وي نو دا صفر هم د سفر نه دی سفر ویل کېږي خالی کېدل ته دا نوم په ولی تفسیر ابن کثیر علامه ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي وې دې میاش باندې دا نوم ځکه یې چې محترم میاشت سلور دي یو ذی القعده دا یو ذی الحجه دا او یو محرم دی او یو رجب دی نو دا ذی القعده ذی الحجه محرم دا درې میاشتې په پرله پسې محترم میاشت دي په دې کې به جاهلانو د عرب په زمانه کې او د ابتدا د اسلام کې به هم خلکو جنگ جګړې نه کولې بالکل جنگ بندي به وه بلکې دې حده پورې راځي کتابونه لیکي چې د خپل د پلار قاتل ته هم څه په دې میاشتو کې نه ویلي نو مکمل به چې کوم دی د جنگ نظام منې کړی او عرب خو دستور د جنگ والا دستور دی هغوی خو جنگ نه بغیر صبرېدلی نه شي نو دا درې میاشتې به چې صبر وکړو نو د سفر میاشت به چې راغو هغه محترم میاشت به خلاصه شوه ولې درې میاشتې دا سر پرله پسې وي نو سفر په میاشت کې به چې سم سفر میاشت داخل شو ټول کافران به جنګونو ته ووتل نو کورونه به خالی شو ځکه ورته څه ویلی کېږي سفر ورته ویلی کېږي په خبره ورسېدی سفر ورله ځکه ویلی کېږي چې عرب به ټول جنګونو ته ووتل کورونه به خالی شو سړي به په کورونو کې نه نو ځکه ورته دې میاشت ته سفر میاشت ویلی کېږي عزیزانو دې سفر ته که خیال هم کړي موږ سفر المظفر وایو یا سفر الخیر ورته وایو دا ځکه وایو چې تاسو ته ما ویل چې د جهالت په زمانه کې او د اسلام په ابتدا کې به خلکو دې میاشت ته منحوسه میاشت ویلې چې دا میاشت ډېره منحوسه ده تر اوسه پورې ورته بعضې خلک دا وایي نو موږ څه وایو سفر المظفر نه سفر میاشت دا د کامیابۍ میاشت ده ظفر ویلې کېږي کامیابۍ ته او بل سفر الخیر ورته وایو چې دا منحوسه میاشت نه ده بلکې دا د خیر میاشت ده په دې کې نحوست نشته نحوست انسان د اعمالو نحوست وي ځکه خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي که نحوست وي نو پکار دی په دریو شیزونو کې د نحوست وي په کور کې په اسبه کې او په ښځه کې خو نحوست شته دی نه نو لهذا په دې دریو شیزونو کې لکه کوې په دې دریو کې به وي نو نحوست والا خبرې دا په شریعت کې نشته اسلام د دې شي مخالفت کوي په قرآن کې راغلي دي فی ایام نحسات چې په منحوسو ورځو کې په دوی باندې عذاب راغلی هلته علما دا وایي چې دا منحوسې ورځې د دوی د عمل د وجې نه و عمل یې پکې داسې کوو چې ځکه منحوسې ورځې ورته ویلی شوي باقي نه ځای منحوس دی نه سړی منحوس دی او نه ښځه منحوسه ده بعضې خلک وایي که نه ډېر سخت عقاید په دې کې ذکر کېږي دا عقاید ټیک نه دي ولې ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ګوره چې یو رسم راځي یو بدعت راځي نبی علیہ السلام حدیث مبارک راغلی ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله مبارک فرمایي لا عدوا په اسلام کې دا نشته چې یو بیماری بل کس ته لګي په اسلام کې دا نشته چې د یو کس بیماری بل ته لګيږي چې الله وغواړي لګيږي به همداسې نه لګي دا په اسلام کې نشته یو صحابي را پاسېدو وی اے د الله رسوله موږ ګورو چې یو اوښ باندې خارخ لګېدلی هغه اوښ سره موږ یو روغ اوښ ودرو په هغې هم خارخ ولګي او ستا پاک ارشاد دی چې لا عدوه د یو کس نه بل کس ته بیماري نه لګېږي او موږ خو معاشره کې د الټه ګورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې صحابي من اجرب الاول دی اول ته خارخ چا لګول دا چې کوم خارختی و دی اول ته دا خارخ چا لګول چې دویم ته د دینه ولګیدا نو کته دا و چې دته اغینه لګیدل بلنا نو اغی ته چا نه لګیدلې بیا کته وی اغی ته لګیدل اغینه چاته نو اخره پورې به تدازي چې بالکل دی ته پکې الله لګول په شریعت کې دا نشته چې د یو کس بیماری به بل ته لګیږي
په دې وخت کې چې کوم ډاکټران دا خبره کوي چې د بعضې بیمارۍ جراثیم داسې وي چې هغه بالکل کولاو خورېږي، نو ما تاسو ته عرض وکړو چې هغه چاته لګېږي بیا چې چاته د الله خوښوي. ګینې په هغه مجلس کې 10 کسان به ناست وي، 2 ته به پکې هغه بیماري ولګېږي، 8 ته به پکې نه لګېږي. لکه په کور کې ټي وي د یو کس وي، بعضې ټایم کې داسې وشي چې یو کس نیم ته بل هم ولګي، ټول کور ته پاک وي، ولې چې هغې ته الله غوښتې ده. عزیزانو عرض مې دا کولو چې اسلام کې دا شی نشته چې د یو کس بیماری به بل ته لګېږي، دا په اسلام کې نشته. اسلام د دې نفي کړی، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي لا عدوه. دویمه مسله لا طیرته، د یو بلې مسلې نفي وکړه چې بدفالي هم په اسلام کې نشته. عربو کې به دا دستور چې کله به سفر ته وتل، د کور نه بهر به چې کله ووته یو پرنده به وکته، یو کارغه به وکته، که دې کارغه ښي طرف ته منډه واله نو دوی به ویل چې دا سفر موږ باندې ډېر ښه دی، او که دا کارغه او پرنده به د ګس طرف ته لاړ نو دوی به ویل چې دا سفر موږ باندې ښه نه دی. یا د کوره به ووتل یو داسې بدشکله او بد عمله انسان به وکته، نو دا به ویل چې دا سفر موږ باندې ښه نه دی، سفر ته به نه تله، کور کې به ایسارېده. او چې نور داسې چې کله بعضې ټایم کې دا به راشي د کوره به وتل یو پرنده به خپله داسې په کاڼي باندې وشي، چا به ښي طرف ته تله، سفر ته به تله او که نه نه به تله. اسلام د دې نه منع وکړه لا طیرته، په اسلام کې بدفالي نشته، بلکې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الطیرة شرک. بدفالي رسول الله مبارک فرمایي چې دا شرک، بدفالۍ نه ځان ساتل پکار دي. په دې وخت کې بعضې خلک بدفالي کوي، دې نه ځان ساتل پکار دي، دا شرک دی. نیکفالي ټیک ده، نیکفالي څنګه؟ ته د کوره ووتې سهار وختي او تا تلاوت واورېدلو او ستا په زړه کې دا راغله چې دا ورځ به مې ښیي، دا بالکل ټیک ده. یا ته د کوره ووتې او تا یو عالم سره یو بزرګ سره وکتلو اول نظر باندې او تا په زړه کې دا راوسته چې انشاءالله نن ورځ به زما ښیي، رسول الله مبارک فرمایي چې دا ټیک ده. خو بدفالي دې نه ځان ساتل پکار دي، دا عظیم جرم دی، عظیمه ګناه ده. دریم نمبر ولا هامته، اسلام د دې هامه هم نفي وکړه. هامه څه ته وایي؟ یو رسم په دې خلکو کې دا و چې کله به یو سړی ووجلی شو نو دوی به دا ویل چې د دې د کوپړۍ نه یو مرغۍ راووتله، او دا مرغۍ هره ورځ اوازونه کوي، فریادونه کوي، چې کومه پورې د دې قاتل د دې مقتول بدله نه یې اخیستلی شوي د قاتل نه، تر هغه پورې وایي دا اوازونه نه بندوي. بیا هغې نه پس یو لرې ځي ته لاړ شي. یو عقیده یې دا وه. دویمه عقیده یې دا وه چې کله یو سړی قتل کړی شي، وایي د دې روح چې کوم دی هره ورځ فریاد کوي، جاړي، هره ورځ راځي دی کلي ته او جاړي چې زما بدله واخیستلی شي، تر کومه پورې چې د دې بدله نه اخیستلی شي دا روح هره ورځ راځي. دریم کول په هامه کې دا دی چې د بعضو خلکو به دا عقیده وه چې دا اولو چې چاته وایي دا د چا په کور باندې کېناستلو او دی وایي اوازونه وکړه، بس د دې کس بربادي چالو شوه. نو اسلام او نبی علیه الصلاة والسلام د دې عقیدې نفي وکړه چې هامه نشته. په اسلام کې دا نشته چې ستا په کور باندې اولو کېناستو اواز وکړو ستا بربادي، دا نشته. که ستا په نصیب کې بربادي وي کېږي به دې سره بربادي نه کېږي. په اسلام کې دا نشته چې یو سړی ووجلی شو او د ده روح به هره ورځ راځي او دا به فریاد کې چې زما د قاتل نه زما بدله واخلي، دا شی په اسلام کې نشته. رسول الله مبارک نفي وکړه. دریم نمبر نفي وکړه چې ولا سفره، د سفر میاشت منحوستیا نشته. رسول الله مبارک دا نفي وکړه. بعضې خلک دا وایي چې په سفر کې دې واده وکړو، واده به دې کامیاب واده نه وي، واده به دې ډېره موده نه چلیږي، واده به دې د خوشحالۍ سبب نه ګرځېږي، ولې وایي د سفر میاشت دا منحوسه ده. نو تاسو یاد وساتئ د علي صاحب او د فاطمه رضی الله تعالی عنها نکاح دا په سفر میاشت کې شوې ده. دې نه خوشحالۍ والا جوړه به نه وه. بیا وایي چې خوشحالي ورته میلو شي بچي به یې نه کېږي.
نو تاسو ماته دا وایئ چې د حسن او د حسین نه ښایسته بچي د چا وو، دینداره بچي د چا وو، نیکعمله بچي د چا وو. نو دا عقیده د سفر په میاشت کې ذکر کیږي چې دا منحوسه ده. بعضې وایي چې د سفر میاشت کې به ښه کارونه نه کوي، ولې دا منحوسه میاشت ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل په زمانه کې د سفر په میاشت کې جهاد ته خلک صحابه یې لېږلي دي، بلکې شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه بنو امیه چې څومره دور تیر کړی دی، څومره حکومت یې کړی، ټولو نه بهترین حکومت د بنو امیه تیر شوی دی. او د هغې کې یو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه و. د هغې د 99 هجرۍ کې د سفر د میاشتې نه د هغې حکومت چالو شوی دی. او تاسو ټول تاریخ وګورئ، ټولو نه بهترین کلونه چې د بادشاهۍ تیر شوي هغه د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه تیر شوي، او د هغې ابتدا د سفر نه شوی دی. بلکې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه سره د 80 کسانو یا سره د 80 کسانو د سفر په میاشت کې په 9 هجرۍ کې مسلمانان شوي. نو دا میاشت باره کې چې د چا دا عقیده وي چې دا منحوسه میاشت ده، دا عقیده درسته نه ده. دی عقیدې نه ځان ساتل پکار دي او دا کفري عقیده ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله پاک فرمایي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله فرمایي، حدیث قدسی ده، قال الله تبارک وتعالى، الله فرمایي یؤذینی ابن آدم، ابن آدم د آدم اولاد ما ته ډیر تکلیف راکوي، یسب الدهر، هغه زمانه ته کنځلې کوي، زمانه ته کنځلې کوي، وخت ته کنځلې کوي، دا وخت منحوسه دی. وانا الدهر، الله فرمایي زه زمانه یم، دا وخت زه یم. که کوم سړی دا خبره کوي چې دا سفر میاشت منحوسه ده، تاسو سوچ وکړئ چې دا څه وایي. الله خو فرمایي چې دا زمانه زه یم، نو دا خو د کفر کلمات ته وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، الله فرمایي چې ما ته بني آدم ډیر تکلیف راکړي، ولې چې هغه زمانه ته کنځلې کوي، وخت ته کنځله کوي. وانا الدهر بيد الامر، وای زما په لاس کې الله فرمایي ټول کارونه دي. اقلب الليل والنهار، شپه ورځ دا زه بدلوم. وای